بلا مفتیان راوځي فلمان مجید اول څه بلا ډیر مفتیان راوځي دا د خدای شان دی. تاسو به کتلی خفه کېږئ ما تاسو به کتلی چې په دا اوړي کې په ژمي کې خو چې دوه ټماټر مخلې پته نشته په ډېرو پیسو کېږي خو په اوړي کې خو بیا ډېر شي بیا د لارو کوڅو دا نالی ترې ډکېږي د کور کې څښا کېږي او پټۍ کې څښا کېږي نو نالو ته غورځوي وجه ځکه چې ضرورت نه زیات شو نو هر شی چې ضرورت نه زیات شي دی بې قدر شي نالی به ډکي څښا بوی به کوي مفتیان هم ضرورت نه زیات شوي دي او شیخ الانسان ډېر زیات شوي دي فضل کریم بولی سے بھائی د بناتو شیخ الانسان نه د بنینو هم زیات شوي نو دا ډېره موده مخکې چې یاره دا نوې متعارف کېده د بناتو مدرسه نو زه یو مدرسې ته ماته نه وه پته چې دې مدرسې سره په سایډ باندې د بناتو مدرسه هم شته نو هلته بیان کو نو بیا چټ پکې راغی یو نه دوه درې راغل نو همدغه تپوس یې کړی ویلي جینکو د دې مدرسو څه فایده شته د جینکو د مدرسې څه فایده شته نو ما چې وکتل نو درې چټونه په دغه یو مضمون باندې نو ما ورته ما نورې فایدې خو به یې رستو ګورو یا رستو مشاهده کېږي خو ما یو فایده خو ما ته معلومه ده نو خلک متوجه شو یاره دا خو خلک مخالف دي او ته قاضي صاحب وایي چې فایده ما یو فایده ما ته معلومه ده او هغه فایدې دا ده چې محتمم په دوه درې کاله کې په ښځو کې خود کفیل شي نو زه بیا وروسته خبر شوم ما خدای دا خو مې غلطه وکړه دی وایي دا ته چا ویلي حالانکې زه خبر نه وم ای ویل زمونږ محتمم صاحب څلور کړي دي ما ورته اوس نوم ما اوس به ورپورې وتیم او ما ته دا هم پته وه چې سره مدرسه ده د بناتو نو بهر ته دې شیخ الحدیثان بلا ډېر دي ډېر دي که لږ دي بلا ډېر زیات دي او نو بس بله چاره د یو شیخ الحدیث دی درس حدیث نه وایي ته ورته معافي وکړې موږ ته هم معافي وکړو موږ ډېرې خطاګانې کوو خو دا خو ډېره واضحه خطا ده بلکې اوس زه شیخ صاحب چېرته ناست دی سوات والے شیخ صاحب چېرته ناست دا شیخ صاحب ناست دی شیخ صاحب ته اوس ذکر کو نو ما ورته امام بخاري پته نشته چې دا مونږ باندې څه بلا شوې ده چې مونږ قصد کړی چې امام بخاري به د امام ابو حنیفه دشمن ثابتوو شیخ صاحب دغسې ده چې دا ولې مونږ داسې کوو نو ما شیخ صاحب ته وویل ما علامه عیني رحمت الله علیه څومره لوی عالم زموږ د احنافو پوزه ده صحیح خو ما عمدة القاري کې هغه په دا قال بعض الناس څه ځای دي بخاري کې څومره دي نو په قال بعض الناس کې په اکثرو کې هغه لیکلي دي وهذا من تعصب محمد بن اسماعیل بخاري ورسره هم نه لیکلی غوسه ورغلې ده او که خپل امام باندې غوسه د غوسه ورځي که نه ورځي نو معلوم غوسه راځي ځکه چې د امام توهین خو څوک نه برداشتوي که برداشتوي اوس زما د اهل حدیث دوستانو سره اهل ظواهر سلفیانو سره د باعث دښمني نشته بس دغه یو مسلک دی هر څه چې دی ورسره ښکاري نو کوي دی بس ما ورسره راسي لایټ موډ ورته مونږ وایو چې هغې باندې ستا مقصد دا نه چې یا چا تحقیر کې یا یې تذلیل کې یا وله غوسه ورولې نو ما ورته مې تاسو زمونږ مسلمانان رونه یې اهل علم یې ښه خلک یې صحیح نو ما زمونږ تاسو سره اختلاف نشته بابا پسې بدې خبرې مه کوئ بس صرف مونږ اختلاف تاسو سره پسې بابا پسې بدې او سپکې خبرې مه کوئ نور ما که ته لاس دې ځای ته اوچتې که دې ځای اوچتې که دې ځای اوچتې او یو ځل اوچتې که شپږ ځله اوچتې نو خو بس ستا مستدله به یې څه نو کوه نو زما سره څه اختلاف نشته صحیح او ما بل که ته امین پر ووایې که په تې ځای وایې او که صرف الحمد وایې امام پسې او که صورت ورسره ووایې زما تا سره په دې کې څه اختلاف نشته او مخپې دا که دوره کولاوې چې ولاړې که دوره کولاوې په دې کې به سره اختلاف نشته چې سوره کولاولی شي خو ما چې درد شروع کوي بس په هغه ځای ځکه زمونږ رونه موږ در باندې خفه کېږو صحیح خفه کېږو در باندې او بد ځای دی صحیح نو ما یې که لږ فرار پکار ډاکټر ته هم نشي ښولی ما یې دغه کار مه کوئ بس نور خو زمونږ تاسو سره اختلاف نشته جوړه دقسې خبره وه چې وعواريه المستودعه چې